الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، نننې کوم په برکت دغه مجلس چې د قرآن مجید په حوالې سره د دې مجلس انعقاد شوی دا د قرآن مجید په حوالې سره یو څو خبرې ستاسو وړاندې رسکومه. یقینا دغه مشران علماء کرامو مخې ته خبرې کول هم بې ادبي ګڼم، خو د قاري صاحب د امر تکمیل په بنیاد باندې محترمو د قرآن په حوالې سره یو څو خبرې رسکوم. ښه په توجه سره کښېنئ. محترمو یاد ولرئ، نن چې کله په دې مسجد کې د قرآن مجید دغه ختم دی، دا هغه کلام پاک دی چې رب العالمین اسماني دغه دنیا نه د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې د محمد علیه السلام سینې ته دا قرآن مجید منتقل کړله. ما محترمو کله چې د چا تعلق د قرآن سره راشي هغه ډېر عظمت والا جوړ شي، د چا تعلق قرآن سره راشي هغې ته الله یو مرتبه ورکړي. د دې مثال محترمو دا یاد ولرئ، هغه صحابه کرامو چې کله د قرآن د نزول نه مخکې هغه د جهالت په تکې تورې تیارې کې پراته وو، خو چې کله هغه صحابه کرامو ته قرآن دغه تعلیمات ملاو شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سینې مبارک نه دغه صحابو ته قرآني تعلیم ملاو شو، هغه صحابو په باره کې محترمو رب کائنات په دغه قرآن کې دا فیصله کوي چې اولئک هم المفلحون، دغه خلق دا کامیاب دي. محترمو نن زمون په دغه معاشره کې دا قرآن موږ شاته غورځولې ده. نن په دغه مسجد کې دا قرآن مجید په ارماری کې پروت وي، یو داسې کس نشته چې هغه د قرآن مجید تلاوت وکړي. مسلمان شان داوي چې هغه د قرآن مجید تلاوت وکړي. علامه شیخ عبدالحی لکنوی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی ده، اقامت الحجه. په هغه کتاب کې فرمایي چې داسې کسان هم په دغه دنیا کې تیر شوي دي چې هغې روزانه د قرآن مجید 8 کرته د قرآن مجید دغه یو ورځ کې تلاوت کول او 8 پیرې د قرآن مجید ختم کول. محترمو نن تاسو کې کم یو کس داسې چې هغه روزانه یو ختم قرآن کوي؟ یو هم نشته. سره زما مونږ په کال کې هم د قرآن مجید ختم نه کوو. نو مونږ او تاسو ته پکار دی چې د قرآن طرف ته خپل دغه دهان دا مونږ وګرځو. محترمو د دنیا او د آخرت کامیابی هغه په قرآن مجید کې ده. مختصر سو خبرې کوم دی، خو توجه غواړم چې په خبره پوه شئ بیا جواب راکوئ. په خبره پوهیږئ که نه؟ انشاءالله توجه سره به اورئ. انشاءالله پچغ وایئ، انشاءالله ټول وایئ، داسې نه سم پچغ وایئ. انشاءالله سم پچغ وایئ، دا مشران وایئ پچغ وایئ. انشاءالله د قرآن برکت دومره وي. ما محترمو هغه صحابي ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے چکل قرآن تلاوت کوي، جب جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف سے اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دروازے کے باہر سے گزرتا ہے. جبرائیل فرماتا ہے یا رسول اللہ، دا ابو ذر غفاری نے دا رسول اللہ حیران کیا اختیار ہوئی. رسول اللہ پختہ کوي، اے جبرائیل تو آسمانی مخلوق ہے، اے جبرائیل تو نورانی مخلوق ہے، اے جبرائیل یہ تو انسان ہے، اس کا ٹھکانہ یہاں زمین پر ہوتا ہے، تیرا ٹھکانہ آسمانوں پر ہوتا ہے. جبرائیل تا آسمانی مخلوقی، ابو ذر غفاری دا پس مکبان جورسی کی، ابو ذر غفاری دا انسان دے، اے جبرائیل تا نورانی مخلوقی دارا تا ہوا چا ابو ذر غفاری تا سنگ پیجنی. پا دی ٹیم کی آغا جبرائیل علیہ السلام ورطا جبا جواب ورکے. محترمو پا غور واورے جبرائیل علیہ السلام ورطا فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حق ابو ذر غفاری دا چی دین پس مکہ باندی کرزی پس مکہ باندی اسی گی، لیکن دا اللہ پس ذات باندی قسم دا دا دی ابو ذر غفاری پا دی از مکہ باندی دمرا تذکرنے کی سمرا چی پاسمانی دنیا کی محترمو. جیسے نا سوچ پا خبر پوری کی ٹولے مشران سبحان اللہ، پچھو سبحان اللہ.
محترمو د چا تعلق چې قرآن سره جوړ شي هغه ډېر عظمت والا جوړ شي. نو موږ تاسو ته پکار دي محترمو چې د قرآن سره خپل دغه تعلق دا به موږ جوړو به کنه انشاءالله ټول وایي جوړو به انشاءالله. او بیا د قرآن سره موږ خپل تعلق ولې نه جوړو چې دومره اعلی کتاب دی. تاسو لږ سوچ وکړئ چې دا قرآن مجید د چا طرف نه موږ ته میلاو شوی دی. دا قرآن دا څنګه یو کتاب دی؟ دا قرآن چې په کم هستی باندې نازل شوی ده هغه هستی څنګه وه؟ دا قرآن د رب العالمین طرف نه چې نازل شو هغه رب العالمین زما او ستا پیدا کوونکی دی. هغه رب العالمین په دې قرآن مجید کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما دغه انسانان او پیریان دا مې نه پیدا کړي محترمو صرف د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دي. نن موږ د الله عبادت څنګه کوو؟ کوم نن ما او ته عبادت کوو زما او ستا په دغه عبادت کې هم ریاکاري وي که نن ما او ته لمونځ نه هم راځو د خپل مرضي باندې موږ لمونځ کوو. دا لمونځ زموږ په دغه معاشره کې یو دستور ګرځېدلی ده عبادت نه ده ښه. دا لمونځ دا یو رسم او یو رواج جوړ شوی ده کنې د الله جل نه موږ لمونځونه نه کوو. دا تلاوت یو رسم او رواج جوړ شوی ده. نو بهرحال خبره مې کوله چې انسان هغه کامیاب وي چې د الله رب العالمین د یوې وجې نه خپل دغه ژوندون او خپل دغه ټول ناسته پاسته د رب العالمین د رضا سبب وګرځوي. صرف دې خبرې ته سوچ وکړئ چې په یو لمونځ کې څومره سجدې وي، په یو رکعت کې 2 سجدې وي او موږ د لمونځونو خیال نه ساتو او شیطان چې لعنت شوی د صرف د یو سجدې په وجه باندې. او دا شیطان تاسو به دا اورېدلی وي چې دا شیطان ډېر زیات عبادتونه کول دا خو به تاسو ډېر اورېدلی وي. بل دې خبرې ته تاسو سوچ وکئ چې د انسانانو نه مخکې په دغه دنیا کې دا جنات دا به اوسېدله. انسانانو نه مخکې جنات به اوسېدل. دغه جناتو چې کله د رب العالمین نافرماني شروع کړله او دغه جناتو چې کله د الله حکمونه ماتول شروع کړله دغه جناتو د رب العالمین حکم تکمیل پرېښوستله. رب العالمین دغه جنات د ځمکې نه رکول او په واسطه د جهاد دغه ټول جنات د مخ نه ځمکې نه ختمول. لیکن تاسو ته دا پته ده چې دا جنات څنګه د شیاطین او جنات د دنیا نه څنګه ختم شوي دي. علماء کرامو یو کتاب یو عالم کتاب جوړ کړی ده غالبا علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله لقط المرجان هم دارنګ بل یو کتاب اقام المرجان فی حکم الجان یو کتاب کې واقعا نقل کیږي چې کله رب العالمین دغه فرشتو په واسطه باندې محترمو دغه شیاطین او جنات د مخ د ځمکې نه رکول په دې ټیم کې د فرشتو دغه رهنما او د فرشتو په دغه لشکر کې د جهاد دغه سپاسالار او د شیطانانو سره په مخ د ځمکه باندې دغه جناتو سره محترمو جهاد کوونکي دغه کم مشر چې هغه شیطانو د انسانانو نه مخکې به هغې دغه ځمکه باندې جهاد کړی د الله د دین دپاره محترمو. کم خلکو چې د الله تعالی حکمونه ماتول هغه چا سره خلق نه مراد دغه جنات هغې دغه نام و نشان میټاولو دپاره دغه ځمکې ته شیطان د اسماني دنیا نه جهاد دپاره راغلی و. لیکن کله چې دغه شیطان د رب العالمین نافرمانی شروع کړله دغه شیطان دا مردود وګرځېدله. نو موږ تاسو ته پکار دی چې د رب العالمین طرف ته خپل دغه رجحان ګرځو به انشاءالله د الله عبادت به کوو به انشاءالله. او د الله تعالی عبادت دا موږ ته د قرآن نه زده کېږي. د الله عبادت د الله تعالی حکمونو باندې عمل کول دا موږ ته قرآن مجید ښایي محترمو. قرآن دا هغه کتاب ده چې ما او تا ته حلال او حرام ښایي. قرآن هغه کتاب ده چې ما او تا ته د مشرانو عزت ښایي. قرآن هغه کتاب ده چې ما او تا ته په کشرانو باندې شفقت کولو درس ورکوي. قرآن هغه کتاب ده چې د انساني حقوقو پاسداري کولو دپاره. قرآن هغه کتاب ده چې ما او تا ته انساني درس. قرآن هغه کتاب ده چې ما او تا ته د حرام او د حلال په مابین کې تمیز ښایي محترمو. دا قرآن به زده کوو که نه محترمو که نه به کوو؟ ټول به قرآن زده کوئ که نه انشاءالله؟ ټول به زده کوئ. آخري یو خبره تاسو ته کوم محترمه واورئ
چې د قران حفاظت مطلب دا نه دی چې دا قران مونږ د غارمارو کې کېږدو او دې تخکلي کپړې ولګو او دا قران مجید دلته محفوظ مونږ وساتو. د قران حفاظت مطلب هرگز دا نه وي محترمو چې دا قران مجید په ختمونو کې مونږ ووایو. د قران حفاظت مطلب دا وی چې د قران مجید په خپل د سینو کې مونږ محفوظ کو. د قران د پر صحابه د خپل بدن ټکړې ټکړې کړو. محترمو صرف اخرنی خبره واوري چې دا هغه کلام پاک دی د قران د پاره هغه حنزله رضی الله عنه خپل وعده خپل اولنی شپه پرېږدي د جهاد میدان ته شهید کیږي. محترمو د قران حفاظت د پاره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د بدن ټکړې ټکړې کیږي د قران د پاره. محترمو د قران حفاظت د پاره رسول الله د جهاد میدان ته ځي د رسول الله غاښ مبارک شهید کیږي د قران د پاره. چې کله رسول الله د قیامت پر ورځ باندې زما او ستا ګروان نه ونیسي چې انسان تا ته قرآن رسیدلی و تا ته خو اسلام رسیدلی و دغه اسلام او د قرآن حفاظت تا څنګه کړې ده کومه قرباني تا ورکړې ده او ما او تا سره د اسلام او د قرآن قدر احترام نشته. د دې وجه دا ده چې ما او تا د قرآن د حفاظت دپاره په میدان کې نه یو جنګېدلی. ما او تا د قرآن د حفاظت دپاره خپل بچي قربان کړي نه دي. ما او تا د قرآن دپاره خپل دغه کورونه نه دي پرېښوستلی. انشاءالله ټول خلک دا عزم وکړي دا عهد وکړي چې خپل دا ژوند بدل کړي د قرآن دپاره خپل زندګي وقف کړي. کنه رب العالمین به تباه و برباد کړي. محترمو د قرآن حفاظت به کوو کنه انشاءالله ټول به کوئ انشاءالله. قرآن حفاظت دا ده چې روزانه به انشاءالله د قرآن تلاوت کوو. قرآن حفاظت دا ده قرآن تعلیم په خپل دغه معاشره کې عام کوو. قرآني کم احکامات چې وي په خپل ژوند کې په موږ په ځان باندې به لاګو کوو. الله رب العالمین دې موږ ټول انسانانو ته په قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې زموږ ټول مسلمانانو ته په هر ځای کې د اسلام دغه پرچم بلندولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.